أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. سورة یاسین 76 نمبر آیات. په دې 76 نمبر آیات کې تسری ذکر کیږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره. الله تعالی فرمایي فلا يحزنك قولهم، نو غمجن دې نه کې تعالی را ویناګانې د دوی ویناګانې دا و چې کله به د قیامت نه انکار کوو، کله د دوباره ژوندون نه انکار، کله د قرآن نه انکار، او دغه شان د شرک دپاره کارونه او خبرې دلایل او نبی علیہ السلام هغه لارې به نه پرېښودلې چې په کومو لارو به نبي علیہ السلام تنګولی کېده نه، هغه به نه ماف کولې. نو نبی علیہ السلام ته الله تعالی وایي چې فلا يحزنك قولهم، غمجن دې نه کې تعالی را ویناګانې د دوی. انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، یقینا موږ پیژنو هغه څه چې یسرون چې دوی پټ ساتي بړه کې، وما يعلنون او هغه چې دوی ښکاره کوي، کبي خبرې چې ښکاره کوي، کبي منصبې چې پټې دي، دغه ټولې موږ ته معلومې دي. نو چې معلومې دي نو خلاصه یې دا شوه چې الله تعالی به دوی له سزا ورکوي، انتقام به ترې اخلي. او چې کله د الله نه نشي پټې دی او الله تعالی ته انتقام اخلي، نو ته یې فکر مه کوه، دوی به وایي او بس خپل غبار خپله سزا به ډېروي، او الله تعالی د دوی په انتظار کې الله تعالی به د انتقام واخلي. نو دا مضمون تسری شو. اولم ير الانسان، آیا نه ګوري انسان، ان خلقناه من نطفه، چې یقینا موږ پیدا کړی د لره د نطفې نه، فاذا هو خصيم مبين، ناڅاپه دا جګړمار ښکاره شو. دا دلیل عقلی دی په دې خبره باندې چې دوباره ژوندون د حق دی او ثابت دی، او الله تعالی په دې باندې قدرت لري چې دا مړي بیا راژوندي کړي، په دې باندې قدرت لري. د دې سره دا زجر هم دی د هغه خلکو دپاره چې کوم د دوباره ژوندون نه منکر دي. دې آیتونو باره کې مفسرینو لیکلي دي چې د دې مصداق چې کوم دي یو څو کافرانو چې یو پکې داسې هم وکړله چې یو هډوکی راواخېسته، مکه معظمه کې د بدخان میوزیګن کې یو هډوکی راواخېست، انسان د وجود روز شوی هډوکی، نبي علیه السلام ته یې ورنږدې کو او بیا په لاس کې هغه هډوکی وسولو، هغه ورز شوی او بیخي ورجېد، ریزه شو. نبي علیه السلام ته یې ویل ته څه دا هډوکی به هم ژوندی شي بېرته؟ نبي علیه السلام ورته ویل آو، تاسو ټول به مړه کېږئ، د هغې نه بعد به ژوندي کېږئ او ته به پکې جهنم ته ځي. دا راته هم پته ده، دی ورته هم ویل. هغه یو مذاق غونته کې جوړ کړو، بس پاسېده، ویل دا خو د نه کېدو خبرې دي. او ویل دا هډوکی تاسې ماته یو کس راوښیي دنیا کې چې هغه هډوکي ژوندي کولی شي، هېڅوک یې ویل نه شي. نو ویل الله یې د کوم ځای کې نه ژوندی کوي؟ د کافر وویل. دې سکن کې د دغه خلکو باره کې شکوه او زجر دی چې دا خلک الله تعالی وایي چې دا انسان دې ته نه ګوري چې ما دسته نه پیدا کړی دی، نو چې د هغې نه مې پیدا کولی شو او دې حد ته مې را رسولی شو چې دې ورته جګړې کوي په دوباره ژوندون کې. د الله تعالی د قدرت نه منکر دی، د الله تعالی قدرت باره کې جګړې کوي چې نه شي، نو د خپل اولني ژوند ته وګوري د کوم ځای کې نه پیدا شوی دی. آیا په دنیا کې هېڅ څوک شته چې انسان د نطفې نه را پیدا کړي؟ د الله نه بغیر هېڅوک هم نشته. د انساني قدرت، د انساني وس ځان له شی دی او د الله تعالی قدرت او علم ځان له شی دی. د دواړو یو شان کې نه دی چې ته د الله تعالی قدرت په انسان باندې قیاس کړي چې څوک نشته. نو الله تعالی اولم ير الانسان، آیا نه ګوري انسان، یعنې دغسې بدنیت انسانان، بد اخلاق انسانان، ان خلقناه، یقینا موږ دا پیدا کړلی من نطفة نه نطفې نه، فاذا هو، نو ناڅاپه دا خصيم جګړمار شو، مبین ښکاره. وضرب لنا مثلا، دا بیانوي زموږ دپاره مثالونه دغه چې دوی ویل چې دا هډوکی خاورې شوی دی، ریزه شوی دی. تاسې ماته یو کس راوښیئ چې هغې را ژوندی کولی شي د الله نه بغیر، چې بل څوک یې ویل نه شي، نو ویل الله یې هم نه شي، نعوذ بالله. نو زموږ دپاره مثالونه بیانوي، یعنی دوی د الله تعالی قدرتونو د الله تعالی علم راخلي به د انسانانو باندې قیاس کوي چې انسان یو کار نشي کولی، نعوذ بالله، الله به هم نشي کولی. دا د تقلید او جهالت. ونسیه خلقه، د یار کړی د خپل پیدایش، خپل ځان ته یېر دی چې د کوم ځای نه پیدا شوم، چا را پیدا کړم. او دغه د اول سر پیدایش دا چا وکړو؟ د انسانان کولی چې انسانان یې د سره نشي کولی، څوک یې هم نشي کولی، د الله نه بغیر څوک هم نشي کولی، د الله نظام دی. نو که څوک خپل پیدایش اولنی سر ورته معلوم وي او د الله تعالی د قدرت نه چېرته هم انکار ونه کړي، او چې خپل پیدایش تېر شوی کېدای شي ډېرې ګډې وډې ووایي.
قال نو د انسان ویل من یحیی العظام وهي رمیم څوک به راژوندي کوي دې هډوکو لره وهي رمیم په داسې حال کې چې د هډوکې ریزه ریزه شوي دا به څوک راژوندي کوي یعنې انکار یې وکړو چې نه شي د دې نه معلومه شوه چې دا خلک د بعث بعد الموت دوباره ژوندون نه منکر خلک دوباره ژوندون قایل نه و څوک چې دوباره ژوندون نه منکر وي نو هغه بیا د ګناهونو نه یېره نه کېږي د الله نه یېره نه کېږي شرم پکې نه وي او د جرمونو یو بنیاد جوړ شي دا خلک هم نه دوباره ژوندون نه منکر وو قلت ورته ووایه ای پیغمبره یحییها الذي انشأها اول مره راژوندي به کې دې هډوکو لره هغه ذات چې را پیدا کړي یو په اول ځل باندې لنډ جواب شو او ښایسته انداز باندې جواب شو چې دا هډوکي به هغه ذات راژوندي کوي چې کوم ذات دا هډوکي په اول ځل را پیدا کړي وو اول چې د انسان چا پیدا کړی د دنیا ته راوستلی د دومره صلاحیتونه یې ورکړي دي دغه ذات یې دوباره راژوندی کوي اوس که ته قیاس کړې چې څوک شته نه چې دوباره ژوندی کړي نو موږ وایو چې داسې کس راوښایه چې انسان پیدا کولی شي د الله نه بغیر وهو بكل خلق علیم د الله تعالی په هر پیدایش باندې پوهه دی د الله تعالی علمیت او قدرت هغه د انسان په شان کې نه دی غډر بدل دی الله په هر څه باندې پوهیږي په هر قسم پیدایش باندې پوهیږي او شی او داسې به کوي الذي حق الله جعل لكم من الشجر الاخضر نارا دا دلیل عقلی دی په دې خبره باندې چې الله تعالی انسانان دوباره راژوندي کولی شي راژوندي کوي به وای دا هغه الله دی جعل لكم چې پیدا کړی تاسو لپاره من الشجر الاخضر د شنې ونې نه نارا ور فاذا انتم منه توقدون نو بیا تاسو د هغې نه ور حاصل ګرمایش حاصلونکي شئ دې باره کې علماو لیکلي دي چې په عربو کې یو دوه قسمه ونې وي یو ته به عفار ویله بل د بلې نوم مراخون په عربی کې د عفار او د مراخون نه به یې څانګې راکړلې د عربو خلکو کچې کچې څانګوټۍ لکه د مسواک په مقدار باندې او د مراخون څانګه به د عفارون سره پیواز کړل هغې نه به وربل شو اټومیټک به ترې وربل شو بیا به دغې نه خلکو کورونو کې ورونه بلول دغه طریقه باندې وایي د دې مصداق اقه مراخون او عفارون ونې دي اقه مراد دي ځکه په دې کې د اخضر د شین والي ټکی هم راغلی دی چې شنې او هغه هم چې د شنې به راماته کي ښکاره به تکه شنی چې دواړه یو ځای کې لکه د ګرم او د یخ مزې شانته کې هغه ټکي ورپلی اور اخلي نو وایي د دې مصداق هم دغه ونې دي او دقه دي ځینې علماو دا ذکر کړي دی چې د دې مصداق ټولې ونې دي او د دې خلاصه دا ده چې الله تعالی ستاسو دپاره داسې ونې را پیدا کړي دي چې دا ونې اول شنې بیا وچې شي بیا ترې وربلیږي نو بیا خو مصداق روانه شوله لیکن تفسیر باندې قرآن ذکر کړی دی چې د اخضر د ټکي نه معلومیږي چې د دې نه مراد دغه مراخون او عفارون ونې دي ذکر که دا عامې ونې ذکر کړي وي بیا د اخضر ټکي ته پکې ضرورت نه و دا بیا زیاتې کېده دا د الله تعالی قدرت ده چې د دوه شنې ونې رايوځای کېدل د هغې نه اور اخیستل دا د الله تعالی لوی قدرت د انسان د وسې خبره نه ده د انسان د علم خبره نه ده نو چې کم ذات داسې نظام جوړولی شي هغه دوباره ژوندون دوباره مخلوق هم را ژوندی کولی شي اولیس الذي آیا نه دی هغه ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه بقادر قدرت لرونکي علی ان یخلق مثلهم بقادر قدرت لرونکي علی ان پدې خبره باندې ان یخلق چې پیدا کی مثلهم ندی په شان ته کې خدا خلق دوباره کوم ذات چې ځمکه او اسمانونه پیدا کړي دي او د دې خالق دی هغه ذات دا قدرت هم لري چې دا خلق دوباره را ژوندي کی د دومره لوی کار چې کړی دی نو د انسان دوباره ژوندون د دومره لوی کارنامه نه ده انسان اول ځل باندې پیدایش د لوی کارنامه ده او دوباره د دومره ګرانه نه نشوله دغه په نسبت باندې دا شان لوی لوی اسمانونه وچه اسمانونه او د ځمکه دای چې پیدا کړل دومره لوی قدرت لري نو هغه په نسبت باندې انسان ډېر وړو کې شي انسان خو پیدا کولای شي په اسانه باندې بلا ولنا وهو الخلاق العليم حمد الله تعالی پیدا کون کې او په ذات انما امره یقینا کار د الله تعالی اذا اراد شيئا هر کله چې اراده وکړي یو څه ان يقول له ورته وای کن شا فيكون نغه موجود شي الله رس نظام دی د دې خلاصه دا د الله تعالی قدرت او علمیت په انسان باندې مقیاس کوي انسان چې کله یو شی جوړي دغه لپاره مخکې
سامان را جمع کی اسباب را جمع کی به دغه لپاره ماهرین خلق راولي کارګر خلق بیا باقي باندې کار شروع شي په قلار باندې یو شی جوړ شي لکه عمارت واخله کور واخله بل څه واخله خدای تعالی نظام د سینه دی نه مواد را جمع کولو کې ټیم شته دی او نه په ماهرین را پیدا کولو کې او داغه په ترتیب کې بیا په قلار جوړولو کې ټیم لګي د سینه ده بلکې د الله نظام د سینه ذکر دی وشتیز بارک اراده وکي نو هغه د حکم وکي چې کون شا فیکون نغست موجود شي بغیر د اسبابونو بغیر د ترتیب نه بغیر د ماهرین درغختلو نه بغیر د غټ ټیم نه بلکې داسې کولی شي د الله تعالی نظام او قدرت ډیر بدل په نسبت د انسان باندې انسان کمزور دی انسان مخلوق دی سم نه دی فسبحان الذي پاکی د حق ذات لرا بيده ملکوت كل شيء چې په لاس د هغه کې اختیارات د هر یو شی دي هر شي اختیارات اصلي اختیارات د الله تعالی سره دي د غزاد لره پاکی د چې دا هر شي اختیارات په لاس کې دي و الیه ترجعون او دی الله ته تاسو واپس کیږي د حساب کتاب د پاره نو کته وی چې دوباره ژوندون پکې نشته حساب کتاب نشته نو داشته را بشي